بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه تاسو پته را مونږ سر جنگ باندې حواله باندې خبر روانې وي. د ایران انقلاب د خبر شروع او ایران کې انقلاب څنګه راغی، انقلاب کامیاب څنګه شو. نو کله چې هم یاسر عرفات د خمیني سره ملاقات وکړو، نو خپل وطن ته فلسطین ته چې کله تلو، نو څه رازونه یې په سینه کې، اختلافات یې څه په سینه کې پټ ویوړل چې ښکارې ته نه شو. د یاسر عرفات مطلب دا و چې یاره ما چې کوم ګوریله خلک دغه کلي وو، د هغې د وجې نه دا دغه راغی. په انقلاب کې د فلسطینیانو ډېر غټ دغه و، ملګرتیا وه د ایران په انقلاب کې. او د خمیني صاحب دغه دا و چې یاره موږ دغه راوستو، ما انقلاب راوستو، نو چې فلسطینیان زمون سره په ملګري شوه. نو دې دواړو کې ډېر زیات سره هغه سینه کې سرازونه اختلافات پټ شو، لاړو. چې کله هغه لاړو، نو د دې ځای کې د مسلمانانو په ملکونو کې یو د جنګ یو آغاز شروع کېدو والا و. یو طرف ته په شام کې کم ګوریله دغه چې و د بشار الاسد شام د صدر خلاف چې کم ګوریله جنګېده، کم چې په مصر کې حزب الله تنظیم و، دقه شان یو اخوان مسلمین تنظیم پیدا شو. یو د شیعګانو طرف ته شو، یو حزب الله دغه طرف ته پیدا شو، د دې شام کې د مصر کې پیدا شو. یو طرف ته دغه شو، د شام کې چې کوم ګوریله خلک جنګېدل شام د حکومت خلاف، هغه دغه شو. څنګه چې یاسر عرفات د ایران نه لاړو، نو د پاکستان نه چارټر طیاره دغه ته لاړه، ایران ته لاړه. په دې کې یو د مودودي صاحب چې وروسته کوم امیر و، امیر توفیل صاحب، هغه یو پکې سید قطب د مصر و، او څه پکې د شام خلک و، څه د دغه و. د ذرایع مطابق دا خبره چې سعودي عرب خلک پکې هم دي. نه د خمیني صاحب لا دغه لاړه. خو خمیني صاحب د یاسر عرفات ته یوه دا خبره کړې وه چې یاره ته به د فلسطین چې کم تحریک دی، نو ته دا د عرب د مسلمانانو د دغه نوم وله مه ورکوه چې یاره دا د عربو یو دغه دی تحریک شروع شو. ته دې له د کفر او د مسلمانانو یو دغه ورکه چې دا زمونږ یو طرف د یهودیت دی، بل طرف د مسلمانانو دې داسې تحریک نوم وله ورکه. هغې ته یاسر عرفات جوړ نه و. چې کله دا چارټر طیاره لاړه، او په دې کې دا کسانو امیر توفیل د جمهوریت اسلامي سیکنډ دغه چې و، د امیر چې و، بل طرف د سید قطب د دغه و، د مصر چې کوم و، نو دو ورته څه خبرې وکړې، د مبارکي م وله ورکړله او دغه یې م ورته ورکړله چې یاره د مسلمانانو په دې ملکونو کې دا تنظیمونه چې هر ملک انقلاب راشي. په دې کې چې کوم واپس دغه ته راله سید قطب چې کوم د مصر و، نو خپل ملک ته لاړو، پاکستان طیاره خپل ملک ته راله، او د شام خلک هم خپل ملک ته لاړو. خو دا درې کسان دا و چې دو په مدینه کې د دغه سره ملاقات هم شی، او د دې مودودي صاحب او د خمیني صاحب او سید قطب چې کوم دغه و، د مصر چې و. نو دو به چې کوم کتاب لیکو، سید مودودي صاحب د دو د سینیر، نو هغه به د مصري په دغه کې دغه کوو، دا ترجمه کوله، او خمیني صاحب به بیا د سید قطبونو د کتابونو دغه تحریل چې کوم دغه تحریک کوم کتابونه چې د هغې بیا فارسي کې دغه کوله، او د سید د کتابونو کتب چې کوم دغه دی، دغه تحریکونه چې کوم تحریر کتابونه تحریکونه کې چې کوم لیکل شوي دي، د هغه د ایران په دغه کې هم دي، ایجوکیشن چې کوم کتابونه دي په هغې کې هم شامل کړي دي. نو سید قطب له خو په مصر کې پانسي ورکړله، دلته مودودي صاحب باندې وخته، خو هغې ته پانسي میلاو نه شوه. هلته خمیني صاحب کامیاب شو.
چې کله کامیاب شو نو د همیني صاحبو چې کوم ریډ شیزم هغه یو تنظیم د هغه خلاف پیدا شو. یو د همیني صاحب تنظیم پیدا شو، بل د آیت الله حلقانی چې کوم یو شری مداري چې بل یو. نو د دې دواړو په منځ کې پس په ایران کې په خپله دغه شروع شو، دا جګړې شروع شي. یو ورته وایي چې موږ دا نه منو، بل ورته چې یاره موږ خو دا نه غوښته چې یاره ته به داسې قانون ناولې او دغه به کېږي. نو همیني صاحب یو وزیر اعظم ولګوو د دغه، چې کله وزیر اعظم ولګوو نو هغه یو قانون جوړ کړو، او په هغې کې زیاتر دغه وشو کم چې د روس دغه وشی او د هلته انقلاب راغلی نو د هغې حمایت، دا قانون داسې و چې د روس حمایت یې جوړ شو. او هلته امریکا د هغې ډېر زیاته خلاف وه چې ایران روس طرف ته لاړ نه شي. چې کله همیني صاحب ته دا پته ولګېده چې یاره په دې کې د هغې خلکو دغه دی، هغه وزیر اعظم یې لرې کړو، قانون یې دغه کړو، بل یې راوستو، خپل سړی یې راوستو، هغه ولې یو قانون جوړ کړو، سوپریم لیډر یې ورته پکې جوړ کړو، اختیارات یې ورته ورکړل. اختیارات یې ورته داسې ورکړل چې یاره سوپریم لیډر به دا به آرمي چیف هم لرې کولی شي، صدر هم لرې کولی شي، او دا به بغیر د ووټونو نه راځي. سوپریم لیډر انجران کې هغه شان دی. اوس چې کله د دو دواړو تنظیمونو دغه شروع شو، یو طرف ته د همیني صاحب تنظیم مضبوط تنظیم و، مقابله شروع شوه. په دې کې آیت الله حلقاني چې کوم و هغه یو ورځ په خپل کور کې مړ شو او چا وجلی و. بل طرف ته کوم شیر مداري چې کوم و هغه د همیني صاحب چې کوم انقلابي خلکو تنظیم و هغه دغه کو د ګیرې وایسته او ځینې خلک یې جیلونو ته واچول، خپل ججان یې راوسته او سزاګانې یې ورکړې سختې. نو په دې کې یو واقعه بل په ایران کې انقلابي خلک راپاڅېده، خمیني صاحب دغه کوو د چې یاره زما انقلاب مستحکم شي او مضبوط شي، او هغه 80% مستحکم کېدو او مضبوط کېدو. په ټول ایران باندې دا کنټرول لاغې، هر طرف ته یو لار صفا کړه ځان ته، اختلافي خلک یې ځان نه لرې کړلو، چې کوم د خلاف حکومت کې چلیدلي وو هغه یې هم لرې کړه، جرنیلان یې هم لرې کړله، د دنیا ځان ته یې لاین صفا کړو. کوم چې د هغه خلاف ریډ شیزم والا پاڅېدلي وو هغه یې هم ختم کړه، هغه تنظیم یې ختم کړو په خپل کوم د ده سره چې کوم یو تنظیم پاڅېدلی و. دلته چې کله امریکا دغه ته شاه رضا شاه چې کوم باچا و هغې ته یې انویټیشن ولېږو چې ته ملته راشه. چې کله هغه امریکې ته روان شو نو دلته انقلابي خلک راپاڅېده و، یوه چغه یې وویله چې یاره د امریکې موږ خو دا خو زمونږ دشمن دی او دا ته موږ نه راږده دله موږ پالسي ورکوو. شاه رضا شاه باچا یې یادو. نو انقلابي خلک لاړه په دغه یې حمله وکړله، امریکې په امبیسۍ باندې حمله وکړله، په هغې کې 52 کسانو، څه پکې CIA والا و، څه دغه و، هغه یې یرغمال کړله. چې یرغمال شو نو انټرنیشنل یو مسله شروع شوه، انټرنیشنل مسله شروع شوه. نو په دې کې په ټیم کې چې کوم د ایران صدر یا وزیر اعظم نو هغه همیني صاحب ته وایي چې ته خلک کنټرول کړو، دا خلک د امبیسۍ خو داسې قانون نه وي، ځکه چې امبیسۍ خو انټرنیشنل یو قانون دی، دا به دغه هر ملک لپاره لاګو وي. نو هغوی همیني صاحب په دې باندې څه اکشن وانه ایستو، یوه چغه شروع وه چې امریکا مرداباد، امریکا مرداباد. هلته شاه رضا شاه صاحب امریکې ته لاړو، دلته امریکې هغه چې د ایران سره تعلقات خراب شو د هغې له بعد د اوسه پورې لا نه دي ټیک، پابندیان یې پرې ولګولې، هر څه یې پرې ولګولې. دلته کې د ګیم یو روح بل طرف ته بدل شو. په خانه کعبه کې خلک راپاڅېدو او خلک یې ویښتو، په خانه کعبه باندې حمله وشوه. نو دا دغه ته بله مسله شروع شوه، چې یاره اوس په خانه کعبه کې خلک راپاڅېدل او دغه هلته چې کوم خلک سره دی، ځکه چې موږ مسلمانان ټول د دغه خلاف وو چې یاره دا څه وشو. خانه کعبه کې خلک راپاڅېدو او خلک یرغمال کړو، ویشتل یې ځینې خلک مړه شو. نو دلته بله مسله شروع شو، هلته ورسره سعودي عرب حالات خراب شو، د ایران سره سخته مسله شروع شو. یو طرف د امریکې مسله پابندۍ نه ولګېدې، بل طرف د سعودي عرب سره مسله وه چې دا د ایران دا مسله وکړه.
چې کسان یې راولېږل او دغه یې وکړه د یرغمال یې کړله خلکو زما په او بیا زیات زمونږ مقدس ځګي کې چې یاره دا کومه مسله شروع شوه. نو تقریبا 3-4 کاله بعد په الجزایر کې دغه وشو د میټینګ وشو د امریکې خلک یې آزاد کړه 52 کسان هغه ته امریکې بوتله چې امریکې دې بوتله نو خمیني صاحب سره چې کوم ډیل وه کامیاب شو په دغې باندې بل طرف د سعودي عرب مسله جوړه شوې وه خلک تلي وو. نو انشاءالله نیکسټ ویلاګ کې به دغه کوم چې څنګه به سیجل وشو مکه مکرمه کې زمونږ مقدس دغه کې چې کسان څنګه ونیول شو دا څوک وو د کوم ځای لراله نو دا به راته به وي ویلاګ کې مخکې ویلاګ کې انشاءالله بیا دغه کوم ځکه چې ویډیو ډېره زیاته اوږده شوه.